رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من تشد من شدي من تنشدم جان شدي من تشد من شدي من تنشدم جان شدي تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. عزیزان محترم، آج 27 فروری 2026 ہم یہاں جامع مسجد بیت المعمور میں جمعہ کی اجتماع کی بنسبت جمع ہے۔ ایک زمانہ ایسی تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس صرف 4 دینار تھے، 4 پیسے تھے۔ تو رات میں ایک سائل نے آ کر حضرت علی سے کہا کہ حضرت مجھے خدا کی رضا کے لیے کچھ دو۔ حضرت علی نے 1 روپیہ نکالا، رات میں اس کو دیا محتاج کو۔ پھر دن میں ایک سائل نے آ کر کہ حضرت مجھے کچھ دو۔ حضرت علی نے 1 روپیہ نکالا، اس کو دیا۔ 2 رہ گئے۔ 2 میں سے 1 روپیہ چپکے سے کسی محتاج کو دیا اور دوسرا جو تھا وہ لوگوں کے سامنے دیا۔ 4 ختم ہو گئے۔ ایک رات کو صدقہ کیا اور دوسرا دن کو، تیسرا چپکی سے اور چوتھا کلم کل لوگوں کے سامنے۔
اب خدا تو انہ علیم بذات الصدور یعلم السر واخفى ويعلم ما تحت الثرى خدا کو پتہ تھا کہ حضرت علی کی رضا، حضرت علی کا مقصد صرف وہ میری رضا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے، جبریل امین نے آ کر کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ۔ جناب رسول اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جبریل نے رسول اللہ سے پوچھا حل تدری یا محمد، او محمد یا عربی آپ کو پتہ ہے یا نہ؟ جناب رسول اللہ نے جواب دیا لا ادری، جبریل مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ جبریل نے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا داماد حضرت علی نے آج بڑی قربانی دیا ہے، اور حضرت علی کی وہ قربانی خدا کو اتنا پسند آیا ہے کہ خدا نے اس کے بارے میں آیات اتارا ہے۔ آیات یہ ہے الذین ينفقون اموالهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ محبوب وہ لوگ جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل رات کو، والنہار دن کو، سرن چپکی سے، علانیہ ظاہرن، فلہم اجرہم ان کے لئے ان کا ثواب ہے، ان کی صدقات کا ثواب ان کو ملے گا۔ کتنی چند ملے گا؟ من جاء بالحسنة فلہ عشر امثالها، 10 چند زیادہ ملے گا محبوب۔ مثل الذین ينفقون اموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ محبوب وہ لوگ جو کہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں ان کو 700 چند زیادہ ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کی نیت میں جتنا اخلاص ہو اتنا اس کو زیادہ ملے گا ثواب۔ زیادہ غیر متناہی خدا کیا، خدا اس کو بے شمار دے گا۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے بلایا، پوچھا علی آپ نے آج کیا عمل کیا ہے؟
حضرت علی نے کہنے لگی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے پاس 4 روپیہ تھے، 4 پیسے، ایک کو میں نے رات کو، دوسرے کو دن میں، تیسرے کو چپکے سے، چوتھے کو ظاہراً میں نے صدقہ دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا آؤ علی مبارک ہو آپ کو، آپ کا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آیا ہے کہ آیات خدا نے تیری شان میں اتارا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمل، دا حضرت علی دا عملنا لا قرآن جو ولی اخلاص ریا نو، صرف دا خدای رضا، مال کم و 4 روپوی وی، دا 4 روپونا خدای آیات جو تر قیامت تلاوت کی۔ حضرت عثمان ذی نورین تو گوری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کس راغے ویل یا رسول اللہ لی حاجت الی العسل، یا رسول اللہ زما شہتو تڑیر رس شوئی او سخت ضرورت میں لکشاد راک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطویل ما سر خو شاد نشت، تل آنشا حضرت عثمان ذی نورین چھ زما زمد اغتا اوہ واضح رسول اللہ را لے گلے شاہد میں بکار اکس چلا حضرت عثمان تھی ہوئیل چیزا رسول اللہ را لے گلے حضرت عثمان ویل ہاں ارسلت حبیبی، تزما محبوب را لے گلے، چادر راواخذ اگینا اسائل تی خور ویل اجلس علی ردائی، زما پا دی چادر کیا۔ حضرت عثمان سائل تا چادر خور، اس پا دی زمانہ کے بچوں سائل تا چادر خور کی کہتا یو لوی مدرسے شیخ الحدیث تا تا ادریگی چیزا دا فلانی مدرسے شیخ الحدیث یما طالبان لفارہ چاندہ وار تب چادر ورطا خور کری دا بندر تا پتوی چی دا دی لوی بزرگ دا شیخ الحدیث تا۔ حضرت عثمان ورطویل ارسلت حبیبی، دا خود زما محبوب را لے گلے، دا خود غاست را لے گلے چی دا چاپ مخباند زاشک یما۔ حضرت عثمان صحابہ کرام در کنار، فرشتی ہم دا رسول اللہ پچھرائی انوار باندی عشقانی وی، دا اووارو اسمانو فرشتو بالا تارزو کو جو زمون خدایا
جبريل کله ورځ کې دواره لاړ شي کله درې واره لاړ شي کله یو ځل لاړ شي د محمد عربي دیدار وکړي کنه د رسول الله مبارک چهره وګوري په کومه چهره چې تا قسم خوړلی ده والضحى والليل إذا سجى محبوب استافدا خل روخانه چرمی دی قسم بی والليل اذا سجى محبوب استافدا تو زلف می دی قسم بی چې په وګو یرا خورې کړې تورش په جوړ کړې پرشتو ویل خدای جبريل خو ډېر ځې مونږ ته هم کله کله داسې موکرا کوه مونږ ځمکې ته لېږه چې ستا د محبوب چهره وګورو الله به اجازت ورکو د اووړو اسمانو فرشتې به راغلې رسول الله ته به داسې وکتل بیا به لاړې ذکر خو رحمان بابا فرمائی نبگور رحمان ولی آغا مختا نبگور رحمان ولی آغا مختا فرشتی چی د حسن تماشا کری زان جهان می وارستا پمینهیر شو نپویگم چی زان صد جهان صدا تچنے گورے وما تلگ می پوکا پداکار کی دی ضرر و نقصان سادا کستاسترگی دی قاتل زمقتل یام وایا نور دی پخاطر کی ارمان سادا فرشتو بد رسول الله مختو قتل واپس بلاله اسمان تا بیا بل ډلر علی بل برال حضرت عثمان ورتویل ارسلت حبیبی او سائل او فقرا تددی قابل یہ پچادرنا تددی قابل یہ چی پدی سترگو دکی نوما پدی سر دکی نوما نگر ہے آپ کی قابل نگر ہے آپ کی قابل نہ تکیہ ہے نہ بستر نگر ہے آپ کی قابل نہ تکیہ ہے نہ بستر بٹھا دو اپنی آنکھوں پہ یہی دل کی تمنا ہے بٹھا دو اپنی آنکھوں پہ یہی دل کی تمنا ہے حضرت عثمان ورتوی زما د خواهش ارزو دادا چې داسې درته څم لمع په دې سترګو باندې دې کښېنومه ځکه ته هغه چاره لېږلی چې په چا باندې زه عاشق یمه چې هغه محمد عربي صلی الله علیه وسلم ده او زما اسخر هم ده کنه د عثمان بیا د اخلاق رسول الله اول عرف نکاح ورکړه کنه رسول الله د عثمان سخر جوش دا لا شانو د رسول الله لور وفات شوی بیا رسول الله بل لور حضرت عثمان ته په نکاح ورکړه هغه هم څه زمانه پس وفات شوی رسول الله حضرت عثمان راغوستی ویل عثمان استاد اخلاقنا استاد دیانتنا زداسی مطمئن یما
عثمان کا چرت زما سلون وای کنا سلون می وای اغا ټولی بم یکی بعد غری تا تدر کولای کای وفات کې دی بلا کا وفات کې دی بلا کا وفات کې دی بلا ولی رسول الله د عثمان د اخلاقنا مطمئن حضرت عثمان سائل کې نو ول غواړه څه غواړي ول زما شهادت پکار دی رسول الله سره نو تا تیرا اولې غلما حضرت عثمان ولته کېنه ما ته اطلاع شوه د اوس په قافله را ورسیږي د شام او په شهد او بحر حضرت عثمان وسائل ناست گپ شپ لگئی سات پس قافله راغله وسائل چورته ګوري قافله په 200 اوخانو مشتمله یو په بل پسې تړلې دي او ساروان چې کم ده د حضرت عثمان مزدور هغه د مخ اخرا کوي مهاره پلاس کې سائل حضرت عثمان ته وای دا اوخانو باندې سدي وای دا ټول شهادت دي دا 200 اوخانو باندې ټول شهادت دي ښه ساربان چې راورسېدی حضرت عثمان ورته ویل دا د مخ اوخ کېنه د باندې چې کم شات تړلې دي یو من یو طرف ته بل طرف ته په 200 اوخانو باندې 400 من شهادت بار دا په اوخ باندې چې 2 من شهادت دا ستا تړلې دي دا یو من د سائل تور دا زما محبوب را لګل دا حضرت عثمان مزدور ویل حضرت کدا یو من د تور کړم دا د اوخ بار ده بیا د ابل من په اوخ باندې نټینګي دا غرزي حضرت عثمان ویل دواړه ور کړو مزدور ویل حضرت کدواړه ور کړم دا د اوخ بار ده دا سائل وړای نشي ویل دا اوخم ورک ځکه زما محبوب را لېږلی محبوب را لېږلی او چې په چا باندې ته عاشقي نو په هغه باندې به سر و مال جان ټول قربانوي چې د یار فمینه سر و مال شندما دا عبدالرحمن بابا عشق چې د یار فمینه سر و مال شندما خلق واوریزا آغا عبدالرحمن یا د مولانا یروم عشق ته وګوره ترک مالو ترک جانو ترک سر ترک مالو ترک جانو ترک سر در طریق عشق اول منزل است د عشق په اول سیړی چې قدم دې نو د مال نه به هم تیر شي د جان نه به هم تیر شي د سر نه به هم تیر شي هر څه به قربان کړي حضرت عثمان ورته وی او خم ورک اسائل وی چې جزاک الله مزدور ویل حضرت دا د مخ اوغو
د دې ټول قافلې امیر دا ټول قافله او خان دغه اوخ پسې روان وي دا مشر کدا دل ورکړم دا یو کم 200 او خان دا به ټول قافله معطل شي جنه کجم ما بستړ حضرت عثمان ورته ویل ټول قافله 200 او خان 400 من شاد دا ټول ورک حضرت عثمان مزدور زر د اوخ مهار رواخسي د سائل پلاس کې کیو المبارک شه کشوي حضرت عثمان د خپل مزدور ته ویل دا تم جلتی دی ولیو پيو من شادو دی چون چرارا سره وک پدوا من دی چون چرا وکړه پدې یو اوخ باندې دی چون چرا وکړه او چې ما ویل ټول ورکړه تا څه اونویل زر دي د اخمار د پلاس کې هو دا ولي ویل هرز او يرد ما ویل حسنا چې تاخير کې دارات او نوای چې تم ور سره لاړ شه تب او خان ور سره وي د او خانو د اقبال به کړي تب بس د شیطان ور سره لاړ شه حضرت عثمان ورته ویل کتم لاړې نو دا خو زما محبوب را لېږل سائل لکنه نو کتلا شستا خو به ثواب وشي کنه څه اسما خو نه رانړېږي ولارت څه خو نه کېږي کنه ثوابونه خو کېږي لیکن تا ته خو به زما پشان مزدوران ډېر ملاو شي ستا پشان با اخلاق ستا پشان اخلاقی اقا ستا پشان نرم مزاج اخلاق والا اقا ستا پشان مشفق مهربانا وفادار اقا بما طبیع په دنیا کی ملاو نشي تات مزدوران نیم داش دیتا وایش اخلاق رسول الله تعالی څوای قران کې د اخلاق مبارک وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم محبوبت پډېرو لویو اخلاق باندې ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نه چا تفوسو کو چې ام المؤمنین د رسول الله اخلاق څوک نه کور کې ول رسول الله اخلاق کور کې دا او چې مونږ نو بي بیان یو یکه باندې غره د ټولو نبی تفوسو کو چې عائشہ لکی حاجت املا او عائشہ ستاد څه حاجت تکنه چې ما بس ورته لغه کار به وکنا بیا به حفصه ورغیا حفصه لکی حاجت املا یا میمونه لکی حاجت املا یا سودا لکی حاجت املا یا زینب لکی حاجت املا ټولو بیانو باندې به مازګر نرسته چکر ولګاو چې تاسو څه ضرورت شته کنه دا د رسول الله اخلاق بیا ام المؤمنین او فرمایل د رسول الله اخلاق داو چې کور کې به او قتل چې څه کچره شی پروت مونږ ته به نه ویل نو بیانو ته رسول الله په خپل ورفاسه د جارو به را واخځه ځای به جار کو کنه چې دوزی غلان زبرډه کو رسول الله په خپل پیاله را واخځه کې بنو زبرا الوشل کنه چې کله به رسول الله جامع شولې دلې رسول الله بستن او مزرا واخسته په خپل به جامع ګندل دا د رسول الله اخلاق کور کی اخیر ام المؤمنین او فرماله د رسول الله اخلاق چې هو القرآن بس دا قرآن کی چې څه خدای ویلي دي دا ټول د رسول الله اخلاق په ټول قرآن د رسول الله عمل توی اخلاق اوس موږ
دا کراچي والا نه دا کلیو کې چې وخت تیر کړی په کلیو کې چې بروجه رااله دا ښځې دا واړه به داسې په اوداسه ګرځېدو غږ به نه کو وایي غږ مه لرئ لالا یا بابا روجي اخیستی روجي اخیستی روجه خو څه نشه نه ده ځکه چې معمولی چا به کړت وکړو بیا به لالا ته غصه ورله بابا ته به غصه ورله ډنډه بیا راواخیسته ویل که دې کړت وکړو آینده به پړت درنه وباسي ټپ شور دې جوړ کړی د زما روجت زما روجت روجه دې ځان لپاره د خدای لپاره نیولې ده که ښځو لپاره ډزه ډوزه ښځه بې اوله لور بې اوله مور ته به په غوسه شو ویل لالا روجې اخیستی هغه به لالا روجې نه و اخیستی نسوارو به اخیستی نسوار به نه و اچول دا زمونږ اخلاق اوس ښځه لګیا چې څه شی ده هغه کټ کوه بیا یې پخوه بیا تاله چکنی جوړوه تاله پکوړې پخوه تاله اچار رااله تاله دا رااله سلات رااله دا د هر څه د کور د خدمت د بچو د دیکبال د هر څه سره دا ټول شان تا ته تیار کړي ته ورته کې معمولی ماشوم وجړل یا بل څه وشو بس تا ته بیا غصه درل اذان ته 10 منټه دي ته لارې اسمان ته وختې هغې غریب یا ماشوم لور درولي ویشته ګوره پلار ته دې په غصه نه ده که ټول درنه یېرېږي او غصه هی وایي لالا په غصه ده بس خیر نشته چې ښځه دې راله ته داسې ورته غاپې لکه سپی هب 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 ته سپی چې هر یو تاسو کې په دې اخلاقو باندې متصف وي هغه ته زه سپی وایم سپی د سپي نه هم بدتر سپی خپل مالک ته غاپي چې سپی استا ساتلی وي ته روټۍ ور اچوي که یو کال نه یې سفر کې او رالی هم سپی دې پېژني چې دا زما مالک ته محسن مې ده زما د کور سړی د سپی درته غاپي نه غاپي ښځه ستا خادمه ده ته ورته غاپي هب 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 وال د بچو مخکې ښځه ووایي چې ودرېږه بس اختر نه وروسته به سره ګورو دا روژه لا تېره که دلته په پرده کې اختر نه وروسته دا بچي درنه رانیسم او تا پلار کره لېږم وتوسه وخره وخنزیره وبغیرته د دې نه لویه کنځل تاسو ته نه ده یاده چې راویښئ کار چا د دې نه لویه کنځله راوښودله زه بې شکر ادا کړم و د سپو نه هم سپیه د خنزیر نه هم خنزیره اختر نه وروسته دې ښځې ته وویل چې 1 2 3 بس دا درې کاڼې واله ته مې طلاقه کړې بچي دې تېنه راونیو هغه تا ته چغې ښځه لاړ پسې منډې دې کړې لپټه دې هم راښکله تېنه چې دا هم ما درکړې او دا چپل هم ما درکړي دي تا دې هم تېنه را ښځه دې وشو ښځه لاړه عدت یې تېر کړو بل خاوند یې وکړو ته هم ژوندی دې بل خاوند وکړو خاوند یې دوم خاوند یې ګرځي راګرځي ته هم ګرځي راګرځي دوم خاوند یې تا ته ګوري چې استا بلبله خو زمانه لاندې ده بلبله خو دې څو میاشتې کاله ستانه لاندې او اوس دې بلبله زمانه لاندې ده دا ته اوس خنزیر شوې بې غیرته شوې که نه شوې اخري ټکی واورئ یو پنجابی راغی
وای مولانا صاحب تعویز دو ښځه هم ورسره ښځو کمرې ته पंजाब सही वही जी मौलाना साहब मेरी वाइफ को मेरी बेगम को पश्तो भी आती मुस्ताखिज तो पश्तो संग वही पश्तो से पश्तून कौम से ताल्लुक रखने वाली पख्तना द जमाखज हम कोर देवरान शाह पख्तना दी चंगा कड़ियत वही दा समंदर पगाड़ा जियारत तत्सवई गाजी अब्दुल्ला शाह मजार की मुलाकात सरा उशो बस यो बलम सरा खोख को बस ना पख्तना खजमा हो दी की खज और बांध रावत खजे मा तविल बिगर मुलादास खावन में सही हुआ यो मजार की सर यो बल खोख जमख की वादा शवी हो बिया खावन तलाक राको خاوند خدای تبا کړه مخکینه هغه چرته وای اوس بس کوټر د پنجابي خاوند سره اسورو ما مخکینه خاوند می د کواری په چوک کې ولا ور باندې راتیر دا پنجابي تماویل ازما اول میړه دغه دا څه غیرت ده دا څه ایمان ده حضرت عمر نه چاته فوسو کو ویلو امیر المؤمنین عربو کی طلاق رواج دا امیر المؤمنین تا خپل جون کی چرته خزیته طلاق ورنکو تاولی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکو ویل عربو رسم و رواج تزنگورم زد عرب و در رسم و رواج پابند نیم اگرچه زارب یم دا قام رسم و رواج پابند نیم زد قرآن او زد احادیث او زد غیرت پابند یم طلاق خدای تا دیر مبغوز شیده زما د غیرت خلاف ده زدان غوام چې نن دې زما ښځی ماته دې ملاستوي او چې زه طلاق ورکم سبا دې بیا بل ته ملاستوي دا زما غیرت نه برداشت نوار مې دا ښځه درته هر څه افطاري سامان برابر کړي بیا ته هر طرف ته ورباندې غاپې هب 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 هر څه دی وخوړو په ګیره دی لاس راتیر کو جومات ته راغلی بیا والله اکبر الله اکبر السلام علیکم السلام منځ مې په جمع وکړو جمع ونیول هغه په کور کې چې هغه پیدا د خدای بنده ښځه چې دې پریشانه کړه هغه عذاب هغه به په تا باندې د دې په زور وباسي هغه به تل ښځې ته لوڼو ته خویندو ته مور ته غفېدل هغه به جهنم کې د دې ډنډې په دې طرف هم نه په دې طرف یې درنه وباسي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين